چې الله نه غواړي که نه د دنیا یو طاقت د نیکۍ نشي منې کولی. الله اکبر کبیره. دا موږ نن ولیدل د عامر قذافي په شکل کې. الله اکبر. تاسو دا نه که نه د دنیا ویډیوګانې په وشوې د صرف خبره دومره کوم چې څوک په الله توکل ساتي که نه او الله نه غواړي او چې دا کار به کیږي او په دې ایمان سره لږ موته بروسه کو قسم دی زما ستا یو کار به پاتې کېږي نه. خو ولې زموږ ایمانونه کمزور دي. موږ چې په الله ورځو داسې دا بروسه هم ډېره کمزوري ورځو پې. قذافي صاحب به صرف په دې یو نوم باندې پاتې شو. دی د لیبیا اوسېدونکی دی او چې د حج دپاره اراده کړې وه او امیګریشن کې بس غالبا په دې نوم باندې دا پاتې شو او ده وایي زه به خامخا ځم. الله خلک ورته وایي جاز نه چوت شو جي او اوس نشي تللی. په جاز کې خرابي پیدا شوه بیا واپس رالی. واپس چې رالی په جاز کې کار وشو کار مار وغیره او چې کوم د عمله ده هغې ورته بالکل جاز کلیر دی ته ځه. دغلته ورته یو کسان ووي چې هغه کس پاتې شوی دی او هغه راچوته و. نو پایلټ ورته وایي دا زموږ د رولز خلاف دي دروازه به نه کولاویږي. جناب بیا قذافي صاحب پاتې شو بیا جاز چوت شو. په دویمه پیره پکې بیا خرابي راله. الله بیا جاز رالی. ولې اراده سوه چې قذافي به چوته وایي. الله ولې د په الله ځان قبول کړی ځان داسې دواګانې غوښتې وي که نه ځان یې قبول کړی په الله باندې. ځکه د موسی السلام دور کې یو کس توبه ویسته. الله فرمایي کو چې د پوره انسانیت ما ته وی چې بخښنه وکړه که نو ما بخښنه کړې موسی علیه السلام دور کې. د داسې یو قسم لا د الله نه غوښتې وه. جناب په دویمه پیره جاز رالی او جاز کې څه وه خرابي پکې راله او جاز کله سیټ شو نو پایلټ وایي چې تر څو پورې مې عامر قذافي چوت کړی نه وي که نه الله زه به جاز چوتوم نه. جناب قذافي چوت کو او جاز سو شو په خیر خیریت سره سعودي عرب ته ورسېد. نو دا څه دی یو پیره پاتې شو نه وایي زه به ځمه. الله اکبر. زه به نه الین کې ګوره جاز هم دې تللی و خو په الله یې دومره بروسه وه که نه او داسې دعاګانې د الله نه غوښتې وې چې څه درته ویم. ګوره زمونږ سخت کال غالبا 67,000 حاجیان نه دي دا پاتې شو که نه. خو بهر کې دا د قسمت خبرې دي خو قسمت د چا شوي هغه به ځي. خو د الله نه غوښتنه څه ده په کلکه باندې او د دعوې سره وایي دعوې سره دا کار به کوي. الله وی کوي به دا کار. الله خو خامخا به یې کوي. نو چې څه مونږ ګمان او احادیثو کې مرئ څنګه ګمان به کې قشان معامله سره کوي. سمون ګمان په دعا کې داسې کوي چې زما د دعا به قبول شي او قبول نه شي او بس نو بیا هغه دعاګانې چېرته قبلېږي. او چې مضبوطې دعاګانې که نه نو د قذافي صاحب په شان به درته جاز یو پیره نه 2 پیرې راځي. الله نن موته ته الله وښوده. نو د الله نه چې غوښتنه کوئ په مضبوطیا سره او څه وایي چې الله به دا کار زما کوي دا به خامخا کوي دا به زما دعا به خامخا قبلېږي. ته ګوره چې بیا الله قبلې کو نه نو چې سم او تا دعا داسې خوا دې خوا کوو وایو چې بس نه به قبلېږي یا وظایف کوو او بس یقین هم نه نو یاد ساته ګوره بیا دغه دعاګانې نه قبلېږي. ښه نو والله ناشنا واقع شوی دی یا ناشنا